ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په دنیا کې کم خلق اللہ ته ډېر نږدې دي په هغوی به د دنیا مصیبتونو تکلیفونه زیات راځي او په ټولو کې زیات تکلیفونه په پیغمبرانو راغلی دي. ثم الامثل فالامثل بیا چې کم پیغمبر پسې د دویم نمبر بیا د دریم نمبر کم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه همره په انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي. حضرت موسی علیہ السلام خبره مې د تیرو دوو جمعو کې د عاشورې د محرم په نسبت لږه ذکر کړه. دې د یعقوب علیہ السلام پنځم پوش کې تقریبا وسې راځي او مصر کې هغه زمانه کې پیدا شوی دی چې کومه زمانه کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاہ او د بادشاہ سره د خدای دعوه کړې وه او دا به وی چې انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یم خو راکوټ یم نه ګورې لوی رب لوی خدای یم. د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلکو به دته سجدې کولې عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کم به د ده دربار ته نشو را رسېدی نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي و هغې خلکو له ورکړي و چې خپلو کورونو کې زما دې بوت ته سجدې کوئ او د مصر چې څومره ګردونه خلک نو ټول به دته خدای وی او دته به یې سجدې کولې او یا د ده د بوت عبادت به یې کو سجده به یې کوله. یو ځل یې خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلک ترې تښتي څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې رامنې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانې دغه فرعون ته مخامخ ودرېده او وی چې زه په دا سر په چوکه ووالم او د تخت نه یې لاندې راوغورځولم. بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویړه قوله تخت مات شو دتې لاندې پرېوتم. او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړي د ګریوان نه راونیومه او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې. دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې
د پخوانو کتابونو پوی خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډیرو یا د فرعون وزیرانو د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یې وکړ او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را رواني مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل یو د فرعون د قوم خلک هغې ته به قبطیان وی او یو بني اسرائیلو هغې د ښار نه بار اوسېدل هغې ته به بني اسرائیل به وی دا د موسی علیه السلام قومو دا هغه قومو چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلیو نو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا د هغې اولاد په دا مصر کې خور شوي و د بهر نه راغلیو مشوره چې کوله هغې دا سوچ ورته ورکو ری ورکړه چې صاحب داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي ستا د بادشاه د اخیستو ذریعه به ګرځي وی ښه څوک هم وی صاحب دی کې خو هېڅ یره نشته دا لږ پیدا نه دی پیدا کېږي د دې خوب نه داسې معلومیږي نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه کړو یو به نه پرېږدو دې باړو پیدا نشي لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هیڅ کار نه ورکوي که ته ډېر هم تدبیرونه وکړې او ډېر سوچونه وکړې خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی نو بهر کیف ده خو فیصله وکړه هر سړي سره خو د ځان فکر دی چې زه د بچ شم خلک دې ټول مړه شي زما په خلکو څه فیصله یې وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا لالوی قرآن شریف کې الله وی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم هلک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسانې سیډي والا خوارو کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي داسې نه چې ګنې خبره پټه ده جاسوسان خواره دي خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هلک هغه حلالۍ د مور په مخ کې او چې کمې جینکۍ دی هغه پرېږدي دا څومره انتهایی ظلم دی ماشوم بی ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی ډېر زیاتی دی او بیا د مور مخکې په هغه چاړه راښکل دا د ظلم انتها ده رونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی ظالم یو وخت کې ظلم کوي دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه نی او ماله به زما د ظلم سزا راکوي الله خو د چا ظلم پرېږدي نه چې څومره ظلم دی وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي که دنیا کې به یې درکوي خو که نه آخرت خو جده تلی نه دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي وی دا فورا د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسیږي او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نه زر بل شی نه رسی الله ورته وایي چې ای مظلوم لانصرنک ولو بعد حین امداد به دې کوم خیر دی لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم نو ظلمونه شروع کړل ماشومان لکان به یې لالول او جینکۍ به یې پرېښودې زمانه تیره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تیر شي لږ زوړ شي د سړي بیا اړه لږ غوندې مطمئني تازه کې سړی پریشان وي وروسته بیا لږ پریشاني کمیږي بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل څه به کوو چا وی صاحب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي زمونږ لختي دوی صفا کوي زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي نو دا به بیا سبا دا خدمتونه مونږ په چا کوو واقعي دا خو دا نوې کول وجلې کېږي او زاړه مري په چا به خدمت کوو نو ګوره قمقل سړي چې که نه د هغه عقل او سوچ نه وي داسې کوی یو کال دا ماشومان وجنې او بل کال یې مه وجنه اوس بېوقوف بچیه
چې دا په کم کال یې نه وجنې که دی کې هغه هلک پیدا شي قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنې هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وی پیدا شو او چې په کم کال وجنې هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی الله ښیي یعنې الله دې په بل کال کې پیدا کولی شو د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې پیدا کولی شو دې فرعون ته به دا خوب اډو نه ښه دا کار به الله کړی و لیکن دې کې الله د ده ظلم ښکاره کوي چې ودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي چې فرعون ډېر ظالم و او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړي او مونږ یې اعتزاد کړي یو د الله هر کار کې حکمت وي دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي موږ د ده مور ته الهام وکړو د ده مور ته اطلاع ورکړه و اوحینا الی ام موسی هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هېڅ فکر ونه کوي دی به یو صندوق کې بند کړي صندوق به دریاب ته وغورځوي انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اس فکر به نه کړي هم ستا دې غېږې له به یې واپس تله راولم او دی به څوک وجني نه زما په کتاب کې دا فیصله ده چې ده نه به پیغمبر جوړېږي دا مونږ فیصله کړې ده نو چې ده نه د پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه هغه خو په څلورم پنځم پوش کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوش کې نوسیم دی پته ده ورته چې الله خو دا کار کوي کولی شي یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل نو دې وی دغه وخت تنور بل کړی و تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کار ونه که الله ته مازغه واغېشتل لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې غورځو ګنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم دا پویت اخلمه دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی ځات بچکولو والا ځیمه ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله ماشوم خو نشته هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه کړ بچی مې څه کړ چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې کړ قدرت خو یې ولید د پروردګار الله ورته هم دا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه دا ماشوم پکې واچوه صندوق یې جوړ کړو حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا ځي الله وی دې بچکوم او تاله را رسوم نو اوس ګورو چې څه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و پیغمبر اسم خشتی په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبرۍ لایق او باطن کې پیغمبر پاک او صفی ډېر خشته او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځو او صندوق یې دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق رو رو زی د دې دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ خور یې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو
ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیه دا ډېره نیکه بیبي ده، سره د نورو وینځو راوتې ده، د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي، خپل ازادي کوي او خپل گپ شپ لګوي. دا صندوق ور روان دی، الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. یو جنۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې دا صندوق دلته ونښت، صندوق کې څه دي؟ وایي ته راوچت که دې کې څه دي؟ صندوق څه کوي؟ چې هغه ورله هغه صندوق له ګوتې یوړې، ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې، او سا اونې ته وایي، د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو، ځکه یې ورته موسی نوم کېښود. یو قول دی چې صندوق یې روچت که، وایي جید صاحب دا خو دروند دی. وایي ته روچت که، چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که، اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی، او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فورا د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه، القلوب بین یدی الرحمن، زړونه د الله په لاس کې دي، بین اصبعی الرحمن، بین یدی الرحمن، د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې دي، چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء، چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راړی. بس زړه پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی، او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د حلالولو نه دریاب ته غورځولی دی، ګوره زمونږ ګوتو له راغی. روچت یې کوي صبر وکړې دا ماشوم ماله راکړې، غېږ کې یې واخېسته. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خشته دی، ښکلی دی، د پیغمبرۍ اثار دي پکې، او مزېدار هم دی. د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه، مینه یې ورسره پیدا کړه. فورا ودرېږې، صبر وکړې، زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم. په منډه دا ماشوم هغه له یوړه، یو ماشوم مې ومونده، ډېر خشته دی، او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو، او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره، انتهایی محبت. زما اوس ستا نارینه اولاد نشته، که دې خوښ نو دې به مونږ په زویوالې ونیسو. نه نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نی، وی نه نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي، مونږ به یې لوی کړو، چې زمونږ په غېږ کې لوی شي، مونږ مینه ورکړو، چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي، زمونږ زوی به شي، ستا زوی به شي. نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي، ستا غېږ کې به لویږي، زما غېږ کې به لویوي، دی به زمونږ تابعداري، مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي. د فرعون زړه کې مینه پیدا شوه. ښځه چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي، او خشته دی غورځولو ته زړه کېږي هم نه. دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي، دا هم ورتاو شوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ، یا خدایه مونږ خو دوی نه پټو، دریاب ته م غورځو، دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی ورپسې نخرې کوي، څه لوبې به کوي، چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو دې مینه پیدا شوه. هله وی څوک راوله چې دې ماشوم له پی ورکړي، د خوشحالۍ نه یو م راځي بل م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي، ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي. حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي، پی نه اخلي، هغې کوشش کوي پی نه اخلي. د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم، هل ادلکم علی اهل بیت، یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي، او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي. نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي، لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي، نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي. د فرعون کور والا هم دا سوچو که بیبي آسیې چېرې دا به څوک ښځه به وي، ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو. خور یې په منډه لاړه، مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشو، هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ، هغې خو په زویوالی ونیوه. ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي، د هغې خو بیا هم بچی و، هغې زړه کې هم صدمه وه، د خپل بچی به م ووینمه، ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک، ستا غېږې لی راولم، لکه چې ما لی جوړ راولي. چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که، خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی. نو دا هم چې ورننوته، نه نه دا خو ډېر لرې ځای دی، دلته خو زه خدمت له نه راځم،
او دا خو د بادشاه محل دربار دی، څوک به وایي تالاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو، او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړه. نه 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 زه نشم کولی، لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې ونه پوه نه شي چې ګنې دی بچی دی. نه نه ته راشه ته ماشوم خو اول سینې ته واچوه، پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري. چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده، فورا یې پی راښکل شروع کړل او پوره موړ شو. د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه، فرعون خوشحاله شو، د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو. وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقرروو او ته دې ماشوم له پی ورکوه. نه 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 زه نشم ورکولی، زه دلته نشم راتلی، ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی. نه نه دا خو د بل چا پی نه او د بادشاه حکم دی، خامخا به ورکوې. ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ما له راکړې، زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم. هغې وي داسې به وکړو او الله چې ورته ویلي چې انا رادوه الیک تا ته یې واپس کوو، د الله فیصله رښتیا که دروغ وي رښتیا. کور ته یې بوته ماشوم، اومقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام، او مور وله خپل پی ورکوي او دې طرف نه وله تنخوا مقرر شوه. او د تنخوا نه علاوه صاحبه دونه عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچې پالي. او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي. د بل چا پی نه اخېستل، دی خو پیغمبر جوړېږي، دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم د یو کافرې ښځې پی بس کي، نه د خپلې مور پی بس کي. تنخوا مقرر شو. صیبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو. فرعون اعلان وکړه بس نور ماشومان مه وژنئ، ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی، ځکه خو هم د دې به غورځولي چا که نه، بل چا خو نه دی غورځولی، موږ خو د دې ماشومان حلالوو. پام کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور را مه حلالوئ. او صاحبه خلک به هم تل خپل نمبرې خلک جوړوي که نه، د ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو، چا جامې وړو، چا مور له جامې وړو، چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده، پلانکي تحفه راوړې ده. الله مهربانه بادشاه. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، الله وی تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وی زه ورکوم. بهر کیفو ماشوم لویږي لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو، دی وی اوس موږ له خپل ماشوم راکړه. ماشوم یې ورکړه. یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست د فرعون هم غټه ګیره وه. دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی، لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي، خامخا خلک په سره ګیرې نه پټکې یې وي غټ غټ. دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي، نو هغه غټه ګیره وه. موسی علیه السلام لاس دې ګیرې ته واچو، داسې لاندې یې راښ کړه، یو چک یې وله ورکړه. فرعون زر یاسیې ته وایي یاسیې ما درته نه وې دا هماغه هلک معلومېږي، دا د اوس نه پکې جذبه شته، د ګیرې نه ونیوم لاندې راښ کړم. او فرعون په لوی مجلس کې ناستو، ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي، زما خو یې غټه بېعزتي وکړه، ورشه جلاد راولئ چې دا ماشوم حلال کړو. ښځې ورته ویې دا ماشوم څه پوهېږي، تا څه پېژني او ستا ګیره څه پېژني، ماشوم خو هر چا ته لاس اچوي، خپلې مور نه مخ رانیسي، دی به نه حلالۍ. نه نه دا هغه ماشوم معلومېږي. بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان و هغې هم له پړه کې وسوسې واچوي چې دا همغه دی که نه، ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیو لاندې راښ کې. فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي، دته به اور کېږي، یو خوا ورته لالونه کېږي. که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دی، هوښیار دی، د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده. او که اور له یې ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی، زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده، بیا به معافي. اور یې م کېښودو، لالونه یې م ورته کېښود. هلته بیبي آسیه الله ته جاړي چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي. موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو خلپوسو لال له روان دی. جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف ته اور طرف ته که، ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي، مرګ نه بچ شي لاس که وسوځي خیر دی. هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړی هغه
سرې سکروټ کې له فورا خولې له راوړي چغې کړې بي بي اسي زر نمبر یې جوړې شو که ما نه وي چې نپ ناپ پوهه دی که دا پوهه و په پوهه ستا ګیره راښکنه اوس په یې لال له ګوتې وړه ګوره اور له یې ګوتې یوړې ښه زه واقعي چې دا ناپوهه دی چې لویږي لویږي مور یې راځي او وایي چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله راځي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچې ظاهر کې خودي ورته بچې وې هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت به او کله کله به راتله چې د خپل ماشوم پی مې ورکړي دا وګورو لویږي ورو ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله ځي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بارو کله ځم هغه خپل رضاعي مور له چپی راکړي د هغې ملاقات له ځم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغا اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی و او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت نو د پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن دی را روان دی فوجد فيها رجلين دو کسان یې ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته وهذا من عدوه یو د دره قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه دي نو قصه الذي من شیعته چې د قوم کم کسو هغه ورته آواز وکړو ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به یې ډوډۍ پخوله خوراک به یې پخو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته یې د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک یو څه هغه ورسره نه وړه هغه وهه په زور به یې در باندې وړم ستا پلار به یې موړی په جګړه دي موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچي ته وایي چې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو پخپله یو څه که نه ته پکې لاسې د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم زه خو سره کوټې سړی نه یم هغه سره یم بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښو چې لکه داسې مه کوه ته خو ګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانیغ شوې موسی علیه السلام یو څوک ور برابر کړه فوکذبو یو څوک یې وو چې یو څوک یې وو نو فقدوا علیه بس اړو سترګې او نه رپوله لاندې پرېوت مردار شو مکمل مړ شو چې مړ شو خدایه هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین دا څو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه راکې راله اگر چې سړی کافر دی حربي دی د ادب ورکو د مرګ په نیت یې نه و ظالم و ظلم یې کو خو شی ور برابر شو خو څوک شته نه څوک پې پی نه شو موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باورچي چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلومات وکړې دا چې چا وجلی نو دله مونږ سزا به ورکوو موسی علیه السلام سار له بیا داسې بار وتی دی اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کي اوس هغه سړی بل سره په جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه وایي دنه مې اخلاص کا موسی علیه السلام ورته ظالمت انک لغوی مبین ته خو ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړه کوي کله بل سره جګړه کوي روان یې خو ټول پتا کې دی اوس موسی علیه السلام ورغی چې دله ادب ورکړي ووایه نه خو دله ادب ورکو چې ګوره داسې مه کوه جګړه کې پوه شو هغه وایي چې پرون خو یو بېغمه کړی دی اوس که مال راورسېده نو خو مال یو سوکراک هغه خو په سترګو هر څه لیدي دي خدا خو نن بس زما قیامت دی بس بېغمه کېږي مې اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه دی نفسا بالامس
یو وجلې نن ما وجنې راز فاش پرون یو وجلې نن ما وجنې ځان لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړه داسې کې راخو اتا چې کوم لوی کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټینګ یې راووته چې سره سو چې آسیم خپه نشي او دله سزا م ورکړي موسی علیه السلام ته هم پته ولګېده چې راس پاش شو یو کس و د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه په منډه راغی یا موسی اے موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک ستا متعلق مشورې شروع دي وجنې فخرج منها شابه د دې ښار نه وځه ځان وباسه انی لکه من الناصحین زه ستا خیر خوایم او ته یې وباسه دې نه ځه ځان وباسه یعنې وجنې دي پرېږدې نه آزمائش شروع شو قرآن شریف کې الله فرمائی ونجیناک من الغم وفتناک فتونا وی ما په لویو آزمایشونو کې اچولي موسی علیه السلام ته وایي لوی آزمایشونو کې غټ آزمایش د پیدایش نه مخکې د قتل منصوبې جوړې دي دا آزمایش لا پیدا هم نه دی او د پیدایش نه مخکې د قتل منصوبې دي او د د قتل په حال کې د دنیا ماشومان مړه شو او دویمه فتنه سوا اور ته وغورځولی شو درېیمه فتنه سوا دریاب ته وغورځولی شو څلورمه فتنه سوا دشمن له په ګوتو ورغی پنځمه فتنه څه ده هغه دقه دی چې اوس د ده د مرګ منصوبه جوړېږي چې د همغه هلک دی او بس معلومیږي دا چې دا څه چل جوړېږي او دې موږ نه د همغه خوب والا چې خوب کې مقه معلومیږي د نظام خلاصو وجلې پکار حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوي او ما معاف کړه قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخ او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف په هغې روان شو چې فرعون مې وجنې راشه دې وطن نه ځان وبس اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي نوکران ترې تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي اوس اقا هلک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو اته شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي د الله نه سوال کوي چې خدایه ته زما حفاظت وکړي څنګه دې وهدیني سواء السبیل خدایه نیغه لار راته وښیه د دین مسله هم دا ده چې څوک په سفر روانېږي د سفر دعا دې ووایي زمونږ پیغمبر علیه السلام موږ ته ډېرې خشته دعاګانې ښولي په سفر چې ویدې لاول 2 رکعته مونځ سفر چې دې وګرځي که رکوټي سفر هم یې ښه خبره او بیا چې کله په سفر دی د الله نه سوال اللهم انی اسألک فی سفرنا هذا البر والتقى ومن العمل ما ترضى خدای زه په دې سفر کې ستا نه نیکي غواړم پرهیزګاري غواړم او هغه عمل پکې تا نه غواړم چې ته پې خوشحالېږي اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال خدای په دې سفر کې رانه څه خطرناک کارونه شي څه خطره ونه وینم کور ته چې راشم کور کې خطره ونه وینم او په غلطه طریقه واپس نشم چې سفر مې خراب نشي واپس راشم کور کې څه دغه ني اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الاهل والمال خدای ته زما سفر ملګری او زما په کور کې زما د بچو د مال ملګری داسې قسمه دعاګانې به نبي علیه السلام مبارک سفر په تلو وخت کې وي الله اکبر به وي په څاروي کې بس ورېده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الله دا څاروي تا زما تابع کړی موږ دا نشو تابع کړو دا له پاکي ده عربی کې نشي یادولی نو په پښتو کې خیر دا دعاګانې تاسو ویلی شئ چې ته د عالمانو نه یا داسې بعد چاته چې دا دعاګانې یادي د هغې نه مو وکړي دم د الله نه سوال وکړه چې خدای ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړه لاره کې دمه کېږي هم ستړی م دی یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده او یو کوی دی کوی
په هغه کوي خلک راجمع دي، څوک د مشکونو کې اوبه وړي، څوک د څاروي اوبه کوي. او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغوی سره ګډې چیلې دي، خو هغې یې د دې رش نه منې کوي، چوکې یې نیولې دې رش ته یې نه پرېږدي. دې ورغې هغه جینکو ته ما خطبکم، ولې دلته ولاړ یې؟ وایي مونږ هم دا ګډې چیلې روستې دي، خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي، نو مونږ خو حیا ده، نو د سړو منځ کې مونږ نه چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیراب. یو روایت کې خو داسې راځي چې هغه سړي لاړل، نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده، غټه تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاولی. نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږه یې ترې لرې کړه. او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام کې خو هغه زور خو و که نه، جذبات هم پکې وو، د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې، لاسونه یې وړقول، خلک یې خوا دې خوا کړل. تاسو څاروي صاحب وایه دوه جنکې دي غریبانانې، هغوی له لار نه ورکوئ. هغه بورقه چې پنځو شپږو کسانو به په شریکه رایسته، حضرت موسی علیه السلام ګرګړې په یوازې تاوی او بیا یې راوویستې هغه جنکو له ګډې چیلې سیراب او بیا لاړ یو سوري ته، سملاست ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای ستا خیر ته محتاج یم، کم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم. نه مې بړستن شته، نه مې تولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتې جامه شته. بلکې علما لیکي هغه دا یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه سپلی خو نازکې وي که نه، نازکې سپلی وي او هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیمله، نو هغه په لاره کې سپلی پټېدلی او پیاده روان دی او زه خو په منډه را تښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي. او جون دی د بادشاه په محل کې تېر شوی دی، خدایه مور هم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کېږي. جنکې لاړې هغه د شعیب علیه السلام جوړه، دا بل ابتلا ده. یو ابتلا هلته نه ده، وفتناک فتونا، دا بله فتنه. هغې لاړل، بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومېږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومېږي او ډېر بې کسه دی، بې څوکه دی معلومېږي. او ما بابا ډېر حیاناک هم دی، مونږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، هغه ته خو پته لګي، ورشه یو کسه ورشه او رایې ولې چې تاسو له ګډې چیلې سیراب کړو چې د هغې مزدوري مو وله ورکړه. دا یو پسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه تا پسې را لېږلی، ما تا غواړي څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي، چې تا زمونږ ګډې چیلې سیراب کړه، د هغې دله مزدوري درکړي. نو وی دته مخکې شه، زه درپسې یم. دا جینۍ مخکې شوه، موسی علیه السلام ورپسې دی، هوا راله، د هغې دا پنډۍ وړقولې، دا پیلسې پنډۍ ښکاره شوې. ای جینۍ وی ته وروستو شه، ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته توشه، ګل طرف ته توشه، په تا مې نظر دی، دې ته مخکې دی. او ورته اواز ورکړي داسې توشه، داسې توشه. شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو. چې وردن نه شو، تپوس یې ترې وکړو کوم ځای نه رالې، څه مسله ده؟ ده ورته ټوله قصه وکړه. هیڅ فکر مه کوه، نجوت من الظالمین، خدای د ظالمانو نه بچ کړه. دې ته مدین وي، دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا به دلته څوک راتلی شي، دا بله لاره، فکر مه کوه. او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک کې د پیغمبرۍ اثار دي، ده نه به خدای پیغمبر جوړوي. هغه پوه شو پیغمبر دی، پیغمبر ته خو وحی کېږي. هغه جناب هغه جینۍ ورته وایي چې بابا ان خیر من استاجرت القوي الامین، خو ته مزدور به مونږ نیسو، مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو، نو که ته مزدور نیسې نو استاجر هو دې ونیسه په مزدورۍ. او دا ډېر بهتر، ډېر ښه مزدور دی او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی. مضبوط څنګه دی؟ چې بابا هغه لس کسه چې کومه بورقه راوباسي په یوازې درېسته، هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو په کوي ایسته ده په یوازې یې خوا کړه. او امانتګر هم دومره دی، حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه وروسته کړه، ما ته یې نه دي کتلي. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ هلکه داسې وکړه، که دې خوښه یي نو ما سره مزدوري وکړه او مزدورۍ بدل به زه درکړم، تنخوا به دې سي، تنخوا به دې دی. اته کاله دې زما خدمت وکړه، مزدوري دې وکړه، نو زما دې دوه وروڼو کې یو به په نکاح دله ده.
او که 10 کاله دی وکړه نو ډېر بخي تپوس یې ته وکړه عمر دی څومره څه کم څه خو شا 30 کاله عمر یې دغې وخت هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي اته یا 10 کاله چې ما سره تیر کړي عمر به 40 ته ورسېږي پرېږده چې زما خوا کې په ګوړ کې دله خدای پیغمبري ورکړي خوښه دې خپله ده هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وایي او بالکل په دې فیصله ده الله علی ما نقول وکیل بس ټیک ده چې تاسو وی او ما سو وی نو الله په خبر الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو د شعیب علیه السلام خدمت پې کوو او د هغه ګډې چیلې به سرولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی الا رعى الغنم وی یو پیغمبرم په مخ د ځمکه نه تیر شوی مگر چې کم پیغمبر تیر شوی دی نو ګډې چیلې سرولي صحابه تپوس کی و انت تا سرولی دا اللہ پیغمبر دا اللہ رسولہ پہ یوم هم سرولی دا ولی گڑ چیلے پا پیغمبر خدای گڑ چیلے سرائی دی گڑی دی فیدی دی یو خدا چی گڑو چیلو کی مشقت دیر دی گڑ چیلے چی لگ بارانم چی دی چگو تا گورم لی خام خاچ دیری وینو بار بے باسی گردے با سر مزل با سر که پا دشتو بے گردے پا بیابانونو بے گردے په غرونو به یې ګرځی چې کوم دی کې پاڼ یبوله راشو کې او ګډه چیلی خو هر څه خوړی هم نه شي ګوتاوه او دا څه ورته ویلې کېږي دا اوړه موړه خو دا نه خوري هغې خو ځان لکه یاده نه وي غم نه داري بوز بخر چې بل غم نه لري نو چیلی ور نو یو خدا دی چې دې سره د مشقت بلد شي ځکه پیغمبر خدا سره لوی منصب خو دی خدا سره د آرام او د راحت منصب نه دی پیغمبر خو ډېر لوی مشقت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګوره هجرت ته وګوره جهادونو ته وګوره مشقت ته وګوره یوسف علیه السلام ته وګوره کوی ته لاړه جیل باقي مشقت ایوب علیه السلام ته یونس علیه السلام ته پیغمبرانو باندې مشقت تکلیف به خامخا حضور پاک مبارک ته مکه مکرمه کې تکلیفات دی روا بیا د مدینې منورې هجرت څومره په تکلیف دی او بیا جهادونه د بدر او د احد او بل او بل او بل او بل موایب په اسانه به جنت ته بې مشقته موږ روان یو سیده لارم نیولې د موټر وی باندې موږ روان یو جنت ته رسېدو والا یو نه داسې خبره نه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تا باندې بس ازمایش نه راځي نه به د لاس خوږ شي او نه به د خپه خوږ شي او نه به دنه کور پاتې شي او نه به دنه پیسې ولګي او نه به د وجود وکړېږي او مفتو کې جنت ته به ځې مفتو کې جنت ته تلل نشته 10 منه غنم چې کور ته راوړې څونه محنت ولګي کې که نه کې 10 منه غنم چې راوړې یو جرب پټې به سنبالې او بخور به څونه کې هغې له به یوې څونه کې د هغې به بار بار ځې حفاظت پرې څونه کې 6 میاشتې خواري به وکړې نو 10 منه به راوړې نو چې ته عظیم الشان جنت ګټل غواړې دا بې خوارۍ ملاوي دې کې ډېرې خبرې دې کې به ته محنت کې منځونه به کې روجې به نیسې دې کې به صدقې ورکې دې کې به حج کې جهادونه وطن پرېښودل هجرتونه ډېرې پیسې پیسې دي اسانه خبره نه ده موږ وایو نه بس برسدن کې پرېوځو ماسخوتن وده شه او سار راپاسه غرمه بیا وده شه مازدیګر بیا راپاسه حجره کې خپل گپ شپ لګوه او مزې چرچې دې ډوډۍ خوره خو چې کله کړپ وکړې او دغه کندې ته لاندې ننوځي نو پته به راته ولګي بهر کې قرآن شریف کې الله وایي فتناک فتونا اے موسی دا د تورات مضمون دی قرآن کې الله نقل کوي موږ تا باندې ډېر لوی ازمایښونه کوي شعیب علیه السلام ښه نو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر دا سخت دی او د منډو تړلو بلد شي دیمه فایده پکې سره د دې ګډو چیلو مثال داسې دی لکه امت ګډو چیلې به دنه منډه وي ته به ورپسې دی چې رانه چې ته شرمه خو نه تښتئ د امت به هم خیال ساتي چې رانه شیطان ګمراه نه ګډو چیلې به دنه منډه وي په پردي فصل به ورځي ته به یې خو پردي فصل نه نه اوس هغه نه چې دوی پرې چې ویې خوري دی به ته شاک که پردي فصل والا راغی یا لکه چیرې ښه زما خو خیال نو نه اصل مسلمان چې دی به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چیلې به پردي فصل ورنشي نو ته به هم د خپل امت خیال ساتي چې دی رانه ګمراهۍ ته ګناه ته لاړ نشي
او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتئ چې نور یې رانه خراب نه کړي، باران یې خراب نه کړي، غل یې رانه غلا نه کړي، داسې پوره د امت نګراني به کوي. پیغمبري ډېر ګران کار، لوی منصب او لوی عزت دی، خو کار ګران. نو ګډه چیلی پې وسرولې او ځان سره یې اوسو چې د پیغمبرۍ طریقې او چلن زده کړي. څوک 8 کاله یادوي او څوک 10 کاله یادوي چې هغه موده پوره شوه، نو حضرت شعیب علیه السلام ورته هغه خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق. او ده بیا خواهش ظاهر کړه چې زما خو 18 کاله وشو، د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ، مور مې م یاده شوې ده، رور مې م یاد ده، خور مې م یاده ده. شعیب علیه السلام تذکر ته وایي که اجازت راکړې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات ته. ډېره ښه، لاړ شه. ګډې چیلۍ م وله ورکړې، ښځه یې م ورته حواله کړه او پیسې م وله ورکړې. خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه، د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه. علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه روړ، یو پکې د امسا وه، هغه یې ورته حواله کړه او داسې په آثار یې نه راواله کړې. مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه، دا ګډې چیلۍ بوځې نو یو کونټۍ پرته ده، هغه راواله. دی ورغې دا کونټۍ راواغېسته، وایي نه نه دا کېده بله راواله، هلته بله پرته ده، دا زما ده بله راواله. وایي چې دی به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي، همدا به یې ګوتلو راتله، چې بیا به یې راوړو تا ته نه وي دا کېده بله پرته ده، بله راواله. وایي دا خو ما صاحب کېښوده، بله مې راواغېسته. نه نه وي همغه دې راواغېسته، هغې کېښوده بله یې راواغېسته چې راوړو مخه ده. زه وایي دا بس ستا نصیب دی پکې. ورته پته وه که نه چې دا کونټۍ خو کونټۍ د کمال شی دی. په لاره را روان دی، وادي تور کې وادي سینا کې رب العالمین پیغمبري ورکړه. تېرې جمعې نه مخکې جمعې مې درته واقع بیان کړه. خبره مې دې پورې کوله چې کوم انسان باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، دې دا نه وایي چې دا د خدای قهر او غضب دی. په ګناهګار به بېشکه د خدای قهر او غضب وي، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، په ټولو کې زیات آزمایشونه او تکلیفونه د دنیا په پیغمبرانو راغلي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څوک الله ته هغه پسې دویم نمبر نږدې دی، بیا هغې پسې څومره نږدې دی تکلیفونه به راځي. ته به دا نه وایې چې دا تکلیف خو راغی دا زه د خدای جوړ خوښ نه یم. ولې موسی علیه السلام د خدای نه خوښ شو، حضور پاک مبارک د خدای څومره خوښ و، تکلیف راځي که نه راځي. حضرت ایوب علیه السلام د خدای څومره خوښ و، تکلیف راځي که نه راځي. یونس علیه السلام د خدای خوښ و، د کمګېډې ته ولې. نو بیماری په انسان راتلل، یا د دنیا تکلیف راتلل، یا بل مصیبت راتلل، یا وطن پاتې کېدل، دا د دې خبرې نښه نه ده چې د خدای نه یم خوښ، یا دا پلانکې سړی د خدای نه دی خوښ. دنیا خو عارضي جو، اصل ژوند د انسان خو د آخرت ژوند دی. دنیا کې تکلیف راشي، آخرت کې اسانتیا راشي. او دنیا کې ان مع العسر یسرا، تکلیف کله راشي هغې سره رب العالمین انسان ته اسانتیا ورکوي. 3 قسمه روایت. یو روایت کې راځي چې د دنیا د تکلیفونو مصیبتونه دا د الله رحمت دی، لکه دا د موسی علیه السلام. بلکې راځي چې الله تعالی په دې رحمت دا چې ګناه پرې راځي، بلکې راځي چې درجې په الله بلند دی، او بلکې راځي چې دا د خدای قهر او غضب. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو، وایي دا 3 بیا به موږ په څه پېژنو. هغه ورته وایي چې په انسان دا تکلیف مصیبت یا بیماری راشي نو 3 قسم انسان دی. بعض انسان پہ خوشحالی مطمئنی په دې تکلیف او په دې مصیبت باندې، وایي چې دا کم پہ خوشحالی مطمئنی، وایي دا هغه تکلیف او مصیبت دی چې د په الله درجه بلند دی. بعض انسان پہ خوشحاله نی خو یاره خپم نی، لکه داسې په دا منځ کې نه ورته خوشحاله یي او نه داسې پې دغه تک دغه خپی پې، داسې منځ کې دا مو چې خدای لرې کړي، دا مو چې دا یاره ګناه خو پې راځي. دا هغه تکلیف او مصیبت دی چې په دې د انسان الله ګناه لګوي. او بعض انسان پکې فریادونه کوي، خدای زه دې لیدې زه دې صحیح کړی یم، ته خو د لمونځ هم کومه پلان کې نه کوي، هغه غټ کټ ناست دی، زه دا دی په بیماری کې پروت یم، خدای زه خو د ذکر کوم مونځ کوم او پلان کې هغه په متکو ته ډډه والې ده، په هغه ټوخ نه راځي او زمونږ بیخ ووته، مونږ په مصیبتونو تکلیفونو کې سر یو، خدای زه دې صحیح کړی یم، زه دې رانیولی یم. دا خبرې چې کوي دې دې پوه چې دا د رب العالمین قهر او غضب دی. دا به چرته نه دی. حضور پاک مبارک فرمایي یاره خو څه ښکلی پیغمبر،
او موږ ته څه خشته ښکلې طریقې ښودلې دي. یا الله وی کله مې نار کا او کله مې موړ کا، وی چې موړ یم چې ستا شکر ادا کړم او چې نار یم چې تا یاد کړم. نو چې تکلیف مصیبت راشي نو الله پاکې یاد کا، خدایا تکلیف تا راوسته بوزې بېر کړ تی رانه لرې، بیماری تا راوسته بوتلونکې تی رانه لرې، غم تا راوسته نورو نه مې وساتې او دا غم رانه لرې کړې. او که ته ډېرې چغې او فریادونه وي او برستن لملتې ورکې وشلی نو دا په زور یې لرکولی شي.